गलिया पाकिस्तान, बने गलिया पाकिस्तान। رشید صاحب ویل چې یاره دلته دا روډ موږ جوړو او دا خلک راغونډ شوي وایي چې یاره که دا روډ موږ له چا هم جوړ کړو انشاءالله د هغې څه به موږ ودرېږو د خیره او متفقه فیصله ده زموږ موږ راغلو نو موږ دلته د خلکو سره خبره وکړه خو بهرحال زموږ د وړې خولې لږې وړې وې د خلکو پرې پوره یقین نه کوو دا مو ورته ویل چې انشاءالله درېیمه یا څلورمه ورځ پس به ستاسو په دې روډ باندې کار شروع کېږي زما په خیال د دې خبرې به دا خلک ټول ګواهي چې یاره موږ راغلي وو دلته او باخره دا خبره موږ کړې وه بیا چې موږ ماښام سوشل میډیا وکتو نو نیم خلک تللی و د بهادر خان حاجي صاحب کور ته ستاسو د علاقې خلک و او نیم خلکو چې دی نو هغه همایون صاحب راوغوښتی و او دا کمې خبرې کمې وعدې چې زموږ سره کړې نو په دې ته معذرت غوښتو چې یاره صاحب هغه موږ جذباتو کې راغلي یو هر څه چې وو بهرحال واړه راغلي وو د هغو سره موږ خبره اتره کړې وه نو موږ هم بیړه لرو موږ هم ضد ونیولو موږ زه بهره چې تاسو داسې کوئ چې پارټي هم باندې کار موږ ونه کړو موږ کېدای شي د خلکو ضرورت نه یا به وله همایون صاحب کوي یا به وله بهادر خان کوي خو د هغو نه کېده ځکه چې را پیټۍ ټول عمر ډکې ستاسو نه یا دغه جماعت اسلامي وړي دي ځینې ملګري وایي تنقید ونه کړو تنقید نه کوو بهرحال کلیر خبره پکاري یا د NP وړي دي لکه دلته PTI ما ته پته چې نه په 2013 کې ګټلې ده نه په 2018 په سونامي کې ګټلې ده او نه په 2022 کې ګټلې ده همدغه خلک راځي پته لګي چې جادو منتر دربانو کې په دې کندو کې بدلې داسې شړې کپرې کندې چې په دې کې اکثر موږ جنازو له بدلو او که باران به وشو نو تک به سره ته چانس نه جوړېږي موږ راولګېدو او بیا په 2022 په دې الیکشن کې بلدیاتو کې چې ما هم بېللې وه میا صاحب هم بېللې وه زموږ چې څونه پینل لري PTI موږ بېللې وه خو دا خبرې موږ زړه ته نه وې ارتېلې موږ ویل چې یاره دې خلکو ضرورت دی دا اوډ به ته یو طرف ته کړو دې خلکو دا کار چې دا کول غواړي چې بغیر څه سیاست ده که تاسو ته چا ویلي چې په دې روډ باندې جنډه وخېجوئ نو هم موږ دلته را ټول خلک ناست دا غږ ورته چا نه یې کړی دا ورته چا نه یې ویلي چې تاسو په پارټۍ کې شمولیت وکړئ نو الحمدلله دا هم درته چا نه دي ویلي خو فی سبیل الله هم دا غزي نه ورته کار شروع کوو دا څونه کلي چې دي 25 کلي دي زما په خیال دا ټول دې مستفید کېږئ او دا ټول ستاسو استعمالوئ خو تر اوسه پورې زما ابتدایي موږ 15 شپږ میاشتې پس وکړه نو موږ کار د وډ لپاره نه کوو د دې خلکو چې ضرورت دي بیا هغه ستاسو خپل ایمان دی لکه د ځینو خبرو باندې خاموشي هم نه پکار ستاسو په دې پل باندې لکه اوسه پورې به تاسو دا خبره چېرته حاجي صاحب ته هم نه کړي یا بل چا ته هم نه کړي په دې 24 لک روپۍ لګېدلي هسې ایماني خبره وکړي لګېدلي دي بې څونه بې لګېدلي ولا که دا ټیم خو 50 روپو هم نه راکمې چې لګولی دی وای هاي نو زه دقه ویم که نه چې تاسو کوم خلک راپاڅېږي او دې خلاف هم پرې سوشل میډیا څه ویل یا هم بل څه وکړل چې بھائی تاسو 40 لک روپۍ دلته په کوم ځای کې ولګولې لږ راپاڅېد عمران خان چې په موږ کې شعور را پیدا کړي هم دقه وایي چې تاسو د ایرې دا زنځیرونه مات کړئ د ایرې دا کوم بوتان چې دي دا مات کړئ راپاڅئ موږ الحمدلله واړه هلکان یو خو د خلکو مخې ته ښه ټیک ټاک ودرېږو چې ناجیزه کوي چې دا خلک ناجیزه کړي ټول ناولو ته موږ مخې ته ودرېږو موږ دغه د چا دغه پروا نه کوو تاسو به راپاڅئ هېڅ مجبورۍ نه چا نشته والله که چا له د چا د کوره راځي نه به تاسو له د NP د کوره راځي نه به له جماعت اسلامي د کوره راځي نه به له د PTI د کوره راځي خپله خورئ ماشاءالله دنیا ټرانسپورټرانې وایي 1000 روپۍ په دې لږه کنده کې پرتې دي ما ته پته چې دنیا څونه مالداره خلک دلته پراته وي ولې بیا داسې کوئ ښه ټیک ټاک دا کم کار چې د پول متعلق شوی دی او اوس تاسو را پول بیا چې دی نه قابل رحم دی په کار دا چې په دې باندې تاسو خپل اواز اوچت کوئ چې بھائی زمونږ دا پول چې یو دی له پیسې منظور شوي موږ له 50 او 20 لک روپۍ راوړې زمونږ هغې هم د کار یې ویستې او په خپله چې کومې ولګېد هغه هم د کار لري نو انشاءالله دا تیر څه چې شوي او تیر په تیر او را روان دغه به کوي انشاءالله خو زه وایم چې بیا هم څوک دوکه نه کړي بیا د الیکشن موسم را روان دی څوک ورته پښتونولي مخې ته کوي څوک ورته اسلام مخې ته کوي وګوره ټول نه غټ پښتون چې دی وخت کې پاکستان کې هغه عمران خان دی او د ټول نه غټ اسلامي عالم اسلام لیډر چې دی که څوک د اسلام نیغ نیغ کوي نو هغه عمران خان دی د هغې نه علاوه بل څوک نشته نو په دې خبرو به انشاءالله نور څوک نه دوکه کېږو د خپلې علاقې لپاره ستاسو دلته نور هم ډېرې مسلې دي زمونږ خو دا خیال و چې د خلکو دنیا حکومت دلته کړی دی انشاءالله څه مسلې به نه وي خو چې راغلو چې هر څه داسې ګډوډ پراته دي بجلي هلته نشته دی سکول هلته نشته دی اسپتال هلته نشته دی روډونو ټول دغه صورتحال دی مهرباني وکړئ بس دی دا کم څوم چې تېر وخت په دغه پارټیانو کې تېر کړی چې نشتلین پکې ناست وي هم یې واورئ که جماعت اسلامي والا پکې ناست وي هم یې واورئ
د خپله قصه ختمه کړي. دا ځل خو ټیک ټاک په ایړه باندې راوځئ او دې بیټ له اوټ ورکوي، ځکه دغه یو آپشن دی. دا به ستاسو د علاقې د بهترۍ لپاره هم خبرې، دا به ستاسو د بچو د بهترۍ لپاره هم خبرې، ستاسو د هر څه لپاره به خبرې. دونه موده چې د خلکو اوټونه وړه د معمولي کار یې ته نه شو کولی، د غټ کار توقع دې مه کوئ تاسو ته وکړي. الحمدلله د سمرباغ ته پخوا یو ایسي راغلی نو ایسي بچا نه پېژانده، څه بل نوم به ورته وو. یو پنجابي ایسي راغی نو هغه به چې را روان و ګونګه به یې لګولې وو، بازار کې به دار څه دغه تلو نو خلکو ویل یار دا څه ویل دا ایسي دی، نو ځان یې په خلکو وپېژانده. نو الحمدلله زموږ خان له ایم این اے په خلکو وپېژنه چې ایم این اے څه ته وایي. زه خپل درون مشر او انشاءالله تا حیات ایم این اے چې له څو پورې الله دې دله ژوند ورکړي، چې څو پورې دا ژوندی و دا به زموږ د جندول ایم این اے خان له ته درخواست کوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. خان له زه په دې باندې خبر نه کوم، په چاله تنقید هم دا خبر نه کوم. که فرض که نن تاسو ووټ ورکوئ جماعت اسلامي ته ووټ ورکوئ، جماعت اسلامي ایم این اے ایم پی اے راشي او په مرکز کې هم د هغوی حکومت نه وي، په صوبه کې هم حکومت نه وي او 3-4 کسان فرض که منتخب شوي لکه څنګه چې مخکې نه به راتله او هغه هلته لاړ شي، نو هغه تاسو ته هېڅ هم نشي کولی، نه ترقیاتي کارونه هغه شان کولی شي او نه هغه اسلامي نظام راوستلی شي. د اسلامي نظام راوستلو لپاره خلک په کار دی ډېر چې هلته کې ورسره 2/3 میجارټي وي او د هغې نه علاوه که فرض که ترقیاتي کارونه هم کوي نو چې هغې سره د هغوی حکومت وي، صوبایي حکومت وي، مرکزي حکومت وي چې په هغې کې هغوی کار وکړي. د دې وجې نه زموږ چې تاسو که دغه کسان لیږئ بیا اول ته کې لاړ شي نو بېرته به دا تمه نه کوئ. زموږ اوس په دې وخت کې انګوینګ چې کوم کارونه زموږ به د الیکشن نه پس سمدستي چې د پی ټي آی حکومت راشي هغه به شروع کېږي. زه تاسو ته تقریبا د 1.5 ارب روپۍ صرف د هغې سټرکچر شروع شوی دی. په ځینو ځایونو کې زموږ کټینګ شوی دی، د ځینو ځایونو کې زموږ دغه چې دي دا ډانګوال چې ورته وایي دغه شروع شوي دي. دا شیونه چې دي دا په ځای بیا ولاړي. ځینې زموږ پی سی سی چې زموږ ځینې ځي ته شوې ده هغه به هم پاتې کېږي بیا وروستو. زموږ بلیک ټاپینګ والا دغه چې دي پاکې روړۍ خوره ده بیا به هغې کې هم مسله راځي. زه تاسو ته هم که فرض که پی ټي آی کامیاب شي دغه ټولې پیسې چې دي دا به په 3-4 میاشتو کې دننه انشاءالله دوی ته ریلیز شي. دا نور دا هر څه پراسس پوره شوي دي، د دې ټیکه شوی ده، ټنډر یې شوی دی، د دې ورک آرډر ایشو شوی دی، په دې کې کار شروع شوی دی. اوس صرف ریلیز دوی نه کوي. دا اوسنی حکومت چې و نو موږ تقریبا یو څو د دې مونډه نه د شی پورې 7 کروڑ روپۍ چې دي نو هغې منظور شوی وي. 5 کروڑ روپۍ اوس دوی هغې واپس کړي دي. ما په ابرو د دغه سره خبره وکړه نو هغه ماته ویل تاسو به ګورئ دا روډ څنګه حال دی، تاسو د مونډه نه د سمرباغه پورې دا روډ ډېر خراب شوی دی. ما هغه ته وویل نو هغه سی ایم صاحب چې کله راغی راکوز شو نو سمدستي ما ته وویل ویل د دې روډ متعلق ما یې ما خو 2 ځل خبره کړې وه، وایي دا هغه روډ دی مونډه نه روډ چې دی د شی پورې ما دي دا مقه روډ دی. د دې روډ هغه پیسې چې دي هغه دوی ولې پاتې کړې چې زمونږ حکومت ختم شو. حکومت ولې ختم شو هغې لپاره هم تاسو ته وګورئ چې کوم حالات اوس دي په دې وخت کې. په هغه وخت کې ډالر چې و هغه څنګه و، اوس ډالر کم دي ته ورسېده. په هغه وخت کې تیل څنګه و، اوس تیل کم دي ته ورسېدل. پټرول چې دي هغه څومره شو، ډیزل څومره ګران شو. دا ټول شیونه تاسو او د هغې سره زموږ په ټولو شیونو باندې اثر وغورځېده چې دالونه چې دي نو بل ورځ چا وویل چې اوس ډېر زیات ګران شوي، لکه مخکې چې 100 روپۍ یو شی و نو هغه 200 ته رسېدلی دی. د وړو خو همدغه حالات دي چې دا اوس یې دوی موږ ته وایي چې تاسو ته مفت وړه درکوو. په هغه کې تاسو کتلي دي شاهد حقان عباسي چې دی هغه وایي په دې کې 20 ارب روپۍ غلا وشوه. 20 ارب په اربونو روپۍ صرف په زمونږ په وړو کې غلا کېږي. خلک پکې مړم شو، په قطارونو کې هم ولاړو. دا د دې حکومت کارکردګي د دې اوسني دا که فرض کا نور هم څوک راځي د عمران خان نه علاوه دغه حالات وي، دغه خبره وي لکه د دې ملک د دې لپاره عمران خان صاحب چې کله راغلی کرونا راله په هغه وخت کې کنی نو د ملک به نور هم ترقي کړي وی. د کرونا سره د هغه ټول لاک ډاون مکمل لاک ډاون په ټوله دنیا کې و، هغه دلته ونه کړ. دلته کې زمونږ فیکټریانې چې وي هغه شروع وي، کارخانې چې وي هغه هم سټارټ وي. د هغې نه علاوه زمونږ ایکسپورټ چې و د هغې کې په هغه وخت کې شروع د دې نه بار زمونږ ډېره زیاته کاپړه چې وه هغه به بار ته تله. نور زمونږ داسې شیونه چې هغه به جوړېدل هغوی به هم بار ته به لیږل. ډېرې زیاتې پیسې د بار نه به راتللې. زمونږ 22 ارب ډالر چې وي زمونږ څه په خزانه کې وو، اوس 3 ارب ډالر ته، کله 2 ارب ډالر ته، کله 6 ارب ډالر ته، نه دې ته راځي کله لږي کله ډېري. بله ورځ
هغوی بیار والا یو خبره وکړه 22 لک روپۍ اوس په دې وخت کې دغه را جمع شوي دي زمونږ ټیکس را جمع شوی دی 22 لک روپۍ 22 لک روپۍ چې څه شی دی دې ته شی را رسېدلی زمونږ هغه ټیکسونه چې دي ولې چې کارخانې ولاړې دي هر څه ولاړ دي چا نه ټیکس والي کمپنیانې ولاړې دي هغوی ته وایو زمونږ انکم نشته انکم ټیکس دی دا که نه زمونږ خو نور ټیکسونه نه وي او را کوم چې عام سیل ټیکس دی هغه په موږ باندې هسې دی هغه که تاسو د ماچس ډبې اخلئ په هغه کې هم زمونږ نه ټیکس دي عزتمندو زمونږ بنیادي خبره دا ده چې اسلامي فلاحي ریاست عمران خان صاحب غواړي او سره د هغې نه علاوه د مدینې منورې ریاست چې هغه طرزي ریاست نه وي د هغې پورې زمونږ هېڅ نشي کېدی نو د هغې دپاره عمران خان صاحب له پکار دي چې مونږ ووټ ورکړو او هغه بیرته کامیاب کړو هغه بیرته راشي او چې کله د هغه د راتلو نه پس انشاءالله ټوټل میجارټي کې نو زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا کوم دې ځای کې صحیح واکداران چې دا کوم ناست دي او دا عمل چې دی ټوپک زما قانون دی هغه شی روان دی نه د قانون څوک څه خیال ساتي نه د آیین څه خیال ساتي ځکه چې هغې نه علاوه اوس دوی دې ته رسېدلي دي چې چا زور دی او همدغه خبره جس کې لاټي اوس کې بینس والا هماغه شی روان دی نو د دې وجې نه په کار دا دي موږ ته چې د عمران خان صاحب مټې جوړې شو هغه له ووټ ورکړو دې ځل او هغه الله تعالی کامیاب کړي اوس هغوی الیکشن ته هم د دې وجې نه نه ځي تاسو کتلي چې په ټول ملک کې په ټول ملک کې حالات دې ته رسېدلي دي چې څومره سروې کېږي په هر ځای کې نو هغه زمونږ 70% 75% د عمران خان صاحب په حق کې خلک خبره کوي د نیم کاله شوي دي او زمونږ هم دغه سوچ چې د بجلۍ په مت کې او د دې نه علاوه زمونږ د روډونو په مت کې د صحت په مت کې د هسپتالونو د سکولونو د اوبو د څښلو دا موږ خان صاحب ته ویلي مو او په دې کې ډېر زیات کار اوس هم پاتې دی که فرض که داسې څوک راشي چې هغه زمونږ همدرد دي د غریبانو همدرد دي او هغه دغه خبره کوي چې دا پیسې چې دي دا د غلو ته حواله نه شي دا د صحیح خلکو ته حواله شي نو د دغې نه علاوه بل څه حال یې نشته نن زمونږ 1100 ارب روپۍ چې دي دې غلو ځان ته معاف کړي تاسو به کتلي دا څومره چې ترامیم وشو به او بیلونه پاس شو د دې سره سره 1200 ارب روپۍ چې دي باجوه صاحب ځان له ویوړی نو دا چې هغه ځان له لګوي دغه شان او لا بل ځان له لګوي نو د دې خو ما بل یو مثال داسې ورکړه لکه کاندو کې چې زمونږ غنم دا دی تاسو غنم تیار دي زمیندار یو مونږ دا غنم پکې ورواړته و بیا هغه مور چې کله ودی نو بیا ماشومان راځي او هغه دغه کاندونه هغه غلا کوي او ټولو تار سړی ورته لمنې ورته نیولي نو په دې کاندو کې بیا څه پاتې کېږي دقه شان شی جي به خزانه کې شروع دی ټول هم دقه خزانې ته هم دقه بس هغه چې څوک دي دوی به ځان له سترګې پټې کړي وایي زه وده شوم لکه دا کم کسان چې زمونږ واکداران دي او له دې نه علاوه وایي تاسو چې څه پټوئ هغه پټوئ عزتمندو دا یو خبره ته کوم که دا غله دقه شان راځي یو مسلسل لګی زمونږ کندو چې دی هم د دوی حواله دی زمونږ خنبې هم د دوی حواله دي زمونږ خزانې د دوی حواله دي مونږ ته هېڅ هم نه رارسي یو احساس پروګرام 1 ارب څه د 12 روپۍ ولګېدې احساس پروګرام هر چا ته 12000 روپۍ ورکړی شوي دي خو زه ته نه یم خبر زما په دې حلقه کې به ډېرو خلکو ته رسېدلي خو ما ته نه دي ویلي چې دا ته په خپل لاس ورکړه ولې ویل ته به پکې دا کوې چې دا پي ټي آی له ورکې او هغې کې به زه جمعه اسلامي حقدار وي پاکې به این پي هم حقداري پاکې به پیپل پارټۍ والا هم حقداري موږ بار بار پاڅېدلي وو چې دا د دې اختیار موږ له راکړئ وایي دا اختیار ستاسو سره نه درکوم دا د دې خلکو پیسې دي او زه ورته په خپله رسوم خلکو ته یې رسولي موږ ته پته هم نشته دی چې خلک به خوشحاله شوي دي او که نه دي خو د هغه دا خبره او عمران خان د دې حد ته خبره رسېد د دې نه علاوه ننګرخانې نن په بل ورځ موږ هلته وکته د سټیشن سره ریلوے سټیشن چې د لاهور پاک یو ننګرخانه و هغه هم بنده ده هلته کې پناهګاه و هغه بنده ده هر شی چې دی نو هغه بند شي هغه مخکې چې د غریبو خلکو کوم احساس و هغه ختم شوی دی یو احساس د یو د صحت انصاف کارت پاتې دی د دې نه علاوه نور هر شی چې هغه هم ولې پاتې دی چې د دې یو بیل پاس شوی دی او هغه بیل چې دی هغه خبره چې کله پاکستاني نو دغه بیل داسې پاس شوی دی چې هغه دوی ختمولی نه شي په دې پښتونخوا کې دا هم د دې حکومت د پي ټي آی د حکومت د ټول نه لوی خبره دا وه چې دا په میجارټي سره داسې پاس کړي انشاءالله به دې کې څوک ګوتې نه شي والی دوی دا کوشش کوي چې دا هم ختم کړي خو هلته کې د دوی ښه تېري چې دا نه شي ختمولی که نه خلک پکې راوځي هم پسې عدالتونو ته هم ځي او انشاءالله به دوی دغه کېږي